اوس دی قرآن ټول ورځې وایي، قرآن دی چغې ووایي، قرآن دی وسوځي، په قرآن امتیاز یې العیاذ بالله خلکو وکړې، په ډزو یې ویشته. هلکه ایټم بم حرکت کې راغی، پټاخه هم نه ده شلېدلې. ولې تا ته ملا ویلي دي چې پاور جومات کې دی، دا تا ته چا نه تا ته چا الله تعالی دې راوسته جومات کې دی، هغه ګوټ کې کېنولو العیاذ بالله. وائٹ ہاؤس تی خالق، پارلیمنٹ ہاؤس تی خالق، عدالتونه سپریم کورٹ ہائی کورٹ تی خالق. آغا طاقت اقتدار د چا ده؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جی، بس آغا دغو خلقو چٹائی چولی او کلمہ دا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل واللہ حق صورت والا نورسی. دا تا سره دا کار چاو که دا والله تا سره دینی طبقو که دا مولا ټول عمر چیغې والې گپې لګولو، غلط دین بیانولو، د اصلي حق پټولو چې لاړ هر څه له لاسه لاړ. اوس څه وایي؟ مهدي خرجمن را روان دی، مهدي خرجمن را روان. زما د یادو مطابق تقریبا چې 5-6 مهدي په نامه دعویدار خلکو مړه کړل. تاسو ته هم یاد دی یاره پلاني ځای کې سړي د مهدي دوا کړې ډب چا وویشت، هلته د مهدي دوا کړې ډب چا وویشت. نو که رښتینی پکې راشي هم کیدای شي چې سر وخوري. اوس خلک په دې غولاوه چې مهدي را روان دی، مهدي را روان دی. تا سره پاور شته نه، ته به اوس دا غولول کوې. کم ماشوم چې طاقت نه او څوک یې وهي هغه څه وایي؟ زه مې اوس ابا ته وایم، زه به مې اوس بابا ته وایم. دی ولې وایي؟ د کې زور نشته. عاجز چا کې چې زور وي هغه دښمن ته دې ځای ته لاس وراچوي، داسې اوچت یې ونیسي. مسلمانه ته حقه ماشوم بې طاقته سړی تا مولا غولئی. کله مهدی اخر زمان را روان دی، غم مکوئے. نو مدرسه جوړو، رک تنخواګانی نشته، رک د طالبان روټه نشته، رک مړوي کړو مړو مزدوره کوو دوی ته نه پوره کی چې څه دي دوی وخوړه. وینه دی وینه څه شی دی؟ وینه دی وینه هر څه پورې وخوړ. او رحمت د دوی د لاسه مونږ ته رانغی. نه مو اسلام ولیده، نه مو قانون ولیده، او بس څه چل دی؟ مهدي را روان دی. حدیث کې راغلی دی چې په افغانستان حمله وشي بس دنیا به ټیپر شي. 40 کال افغانستان کې ډزونه وشو، دنیا ټیپر. بیا وی چې هند کشمیر وي، دا خو هند دی، هند کې چې جګړه شروع شي بیا به دا تورې جنډې داسې تاو شو، بیا به عالمي جنګ جوړ. او یا کاله ملته سرونه ورکړه هېڅ شی ونه شو. کلم په یو خبره دا مولا غولئی، حقائق دا ندی مسلمانا، حقائق دا دی دا دے صفا ویلی دی چې ځان مسلمان کا او په طاقت او په زور باندې ټول دنیا کې د خپل عدل چرچرا والا اخلاق دا سے جوړ کا، اعمال دا سے جوړ کا چې ستا بازار جماعت ولگی، چې ستا عدالت د مسجد پشانتا پاک وی، چې ستا کچره د جماعت نه زیاتې پاکی وي. لکه په جماعت کې چې سړی بدکاری او زنا او دروغ او د دوکې نه یریږي، چې داسې دی په بازار کې تی یریږي، چې داسې دی محله کې تی یریږي. د محله کې هم داسې وي لکه د طواف په وخت کې چې دی څنګه دی، د چې بیت الله ته طواف تړلی دی او دی تاویږي، هغه ټیم کې که دله ښکلې ښځه مخې ته ورغله دی به ورته وګوري. هلکه چې ډېر حج لتلی وي هغه خبره نه کوم، چې ډېر حج لتلی وي هغه په خدای رستي چې هغه باره لوبه کوي. خو چې د زندګۍ کې یو ځل ځي نو ده ته یقین وکړه چې هوره د جنت مخې ته ورشي، چې دی ورته مخه چې کله دا ډېر ځي د نه بیا عادت جوړ شي، دی بیا ښځو پسې ګرځي. دا چې چېرته غټه څربه ښځه وي خدای رسي چې طواف کې به ورپسې سولیږي، د نه هر څه تلي. نو لکه څنګه چې د سړي په طواف کې کیفیت دی،
چې دې زندګۍ کې یو ځل بیت الله لتلی دی او شپېته کاله پس ورته موقع میلاو د دې بغزې کې دوکه وکړي دروغ به ووایي ښځو له به وګوري غلا به وکړي نو چې څنګه بیت الله کې یریږي چې داسې ته په کچارو کې هم یریږي چې داسې ستا عادت و اخلاق په بازارونو کې هم وي دغسې یره او ترهه ستا په محله کې هم وي الله دا غواړي او چې کله ته داسې شي بیا به هر ځای کې ستا چرچی